الکاسب حبیب الله په حدیث کې راځي الکاسب حبیب الله هر کسبګر د الله تعالی دوست کېدلی شي دا شیټو ته ویلی چې دا پکې موږ استعمالو اوس نو هغه ته موږ کټ کړی اوس دا شی استعمالو کړو چېرته ګلمه وی نو په تقریبا هغې به د خلکو را نظر سیوا کاوه کماوه به نه هغې کې دا صفت نو زمونږ ورونه دي بس چمیاران خو زمونږ ورونه دي او بس خپل بچي دی هغې هم د ځان سره کښېنوي څنګه چې ما کښېنولی دی او خپل هنر دی ښه په خوشحالۍ سره په خوشو ساتئ جی بالکل دا وخت موږ د عمرزاده چپل سټور کې ناست یو فن او فنکار چې کوم زموږ پروګرام دی د باجوړ ټایم په هغې کې به د دوی نه خبرې اورو زما نوم عمرزاده دی عمرزاده صاحب تاسو د څومره وخت دا خپل چمړی کار یاره زما خو غالبا 27 کاله کېږي چې دا کار دا څنګه یاد کړو څومره وخت لګیا وي چې دا کار یاره خو زه وړوکی وم دا 23 کاله مې کېږي په دویم درېیم کې مې سکول پرېښی او دا قدول نه ځمه راځم په دې کې تاسو کوم قسمه څپلۍ جوړوئ کوم قسمه پیزار جوړوئ د دې نه علاوه نور څه بنده څپلۍ جوړوم پنجهداره جوړوم بوټ څپلۍ جوړوم چپړې جوړوم او مختلف شیونه جوړوم دا راته ووایه چې باجوړ کې خلک کومې څپلۍ د پخوا نه خوښوي اوس کوم ماډرن اوس ځوانان کومې څپلۍ یاره پخوا خو داسې یو دور و چې پنجهدارې به ډېرې خلکو خوښولې او اوس پکې داسې دور دی چې بندې څپلۍ ډېرې خوښوي او بیا پکې خصوصي دا کپتان څپلۍ چې راووتې عمران خان څپلۍ چې کومې پخپو کړو نو د عمران خان د څپلو سره د پخپو کېدو سره مخ په خپل وړاندې لاړې دا څپلۍ او یاره ولې نه وړې زلمي والا څپلۍ خلک وړي دا پر ټچ یو سټایل دی هغه وړي ګول کټ څپلۍ دی هغه وړي ایم اس ورته ویلی شي هغه هم وړي خلک او کپتان څپلۍ هم ډېرې خلک خوښوي به دا د خان صاحب په وجه خوښوي به نه عمران خان په وجه خلک خوښوي عمران خان په وجه تاسو داسې فرمایش کړی راغلی یاره ډېرې یاره په میاشت کې موږ ډېرې د سیزن خو اوس کمزوری شوی دی په میاشت کې موږ 50 هم جوړې کړي هغه شپېته هم جوړې کړي چې زموږ د خلک ډیمانډ کوي ډېر وایي چې کپتان څپلۍ به موږ ته جوړه کړي په څو به جوړه کړي په 3000 اوس یې په 3000 3500 بالکل جی عمرزاده تاسو د څپلۍ ذکر وکړو نور داسې یاره اوس چمړې خو مختلف رنګونه دي لکه فیسبوک کلر هم دی پکې ګری کلر هم دی پکې نسواري هم دی سپین هم دی تور هم پکې دی لکه لاچي کلر هم پکې دی کلیجي کلر هم پکې دی لکه دا لیدربې کې نوي شیونه راوتې دي کوریا والا هغه موږ ډېر استعمالوو ځکه چې څپلۍ مضبوط هم ده او کلک هم ده او ښوی چمړه کې کومې چمړې تاسو ما خو چې اوریجنل استعمالو کراچۍ والا یې کورم استعمالو 1 نمبر 1 نمبر شی استعمال یاره موږ د ډېره سره شو ځکه چې کراچۍ والا یې کورم اوس تقریبا په 1000 روپۍ فوټ دی مخکې داسې وخت و چې په 2-2.5 روپۍ فوټ نو د هغوی خلک څپلۍ هم نه جوړو اوس د هغې څپلۍ چې موږ جوړو په 3-3.5 روپۍ جوړو نو خامخا ځکه چې مخکې به داسې یو دور رالی چې په د کپړو سره به خلکو میچنګ جامې پیزار جوړاو اوس یې خلک هغه یوه جوړه هغه ټولو کپړو سره داسې دور راغلی چې کپړو سره به جوړه کوله یاره کېږي د سعودي نه ملګري کوي دا واټساپ باندې دغه کوي چې موږ ته اکثر هلته پنجهدارې څپلۍ لګي پنجهدارې څپلۍ راولېږه نو بیا ولېږو نو په پنجهدارو کې خو بس یو 2-3 قسمه یو ډبله پنجهداره ورته وایي یو 402 پنجهداره بنده پنجهداره مشهوره ده او یوه نرۍ پنجهداره ډریوران استعمالوي نو پاخه عمر سړو ته خو اکثر د بوټ څپلۍ دغه پخپو کوي او راځي او د هغې سره پوندې هم روغ یو نور سور سار هم برابر نو چپړې یو خو دا سټایل هم تیاروو یو دا بنده چپړه ده یو په دې کې مختلف 3 پټو والا ورته وایي هغه هم جوړو نو تیارې کمپنۍ والا خو ډېرې اوس ګران هم دي او د دې لږ ارزان هم دي او وخت هم ډېر اړوي او دې کې دا ټول سټایلونه ښه چلېږي لکه دې کې اوس نه شو ویلی چې دا پکې ډېر چلېږي دا پکې ډېر چلېږي خو دا ټولې ډېرې چلېږي زموږ په دوکاندارۍ کې خو عام لیول سره دا بنده څپلۍ ډېره استعمالېږي که نه پنجهدارې لږ منګ کم شوی دی چې هغې ذکر موږ وکړو او چپړې هم استعمالېږي او چپړه ډېره استعمالېږي اوس لیلون چپړه خلک پرېښې ده هغه ډېره نه استعمالوي دا ډېره استعمال دا سپنچ ورته موږ ولګو نو دېس هغه څپلۍ پسته شي نو د باید سړي پونده چوي به یې پونده نه چوي دا او دا هم د ګاګ د کار دی په دې څپلۍ کې یو بل شی دی ګلمه ورته ویلی شي چې هغه به پخوا استعمالېدله په دې شاشمو په تیلو به یې هم غوړوله او بیا به موږ ټکولم خو هغه اوس ګرانه ده 1300 روپۍ 1400 روپۍ کیلو دی نو د هغې په وجه باندې پکې اوس خلک یو بل شیز استعمالوي شیټ ورته ویلی شي دا
دا شیټو ته ویلی چې دا پکې موږ استعمالو اوس نو هغه ته موږ کټ کړی اوس دا شی استعمالو کړو چېرته ګلمه وی نو په تقریبا هغې به د خلکو را نظر سیوا کاوه کماوه به نه هغې کې دا صفت یاره دا خو زموږ نیکني کسب نه دی دا خو موږ د نورو کسان یو کس حاجي صاحب و شهزاده حاجي صاحب زما استاد یې په پاټک کې دی د هغه نه ما دا کسب یاد کړی په څومره ټایم کې تاسو یاد کړئ؟ یاره ما خو وخت اخیستی او 3-4 کاله وخت به مې اخیستی نو مختلف خبره یې که نه لکه فرض که داسې هم کېدلی شي چې موږ ته 2-3 زره روپۍ ورځ هم پیدا کېدلی شي زر هم پاتې کېږي څومره چې کار کې هغو نه به تا ته پیسې پیدا کېږي اوس مثال 2-3 جوړې څپلۍ دې جوړې کړې چې 500 هم شي 1500 شي مثال که زر شي 3000 شي مثال دغه شی هم پاتې کېږي مټیریل کې تاسو ته ګټه کېږي؟ مټیریل چې موږ د پېښور نه راوړو ګټه به کېږي که به دلته باجوړ کېلو ځکه نه کېږي چې څه لږه هم شي او ګران هم شي خو د پېښور نه چې په غونډه راوړې نو بیا ښه نو اورېدونکو لپاره خو دا دی چې اراده شي په موږ د یوه یوه جوړه څپلۍ جوړې کړي او د بېروزګاره ماشومان خپل بچي د خپل کس دې کسب ته کښېنئ نو په باجوړ کې دا هنرمند ډېر کم دي حالانکه زما شاګرد ته ضرورت دی زه یې تپوس کوم او نه پیدا کېږي دا یاره د حکومت د سیړ نه زموږ سره په یو وخت کې مرسته نه شي موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې موږ سره دغه وکړي تعاون او لکه هغې باندې به زموږ روزګار مخ په وړاندې لاړ شي لکه فرض که تیاره څپلۍ به ورسره بیا راوړه لکه حالانکې 400 یادېږي 400 به ورسره څپلۍ راوړو بل ځای نه به راوړو تخبې نه به راوړو دلته به یې خلکو ته ورکوو سهولت به ورته ملوو نو دا خو د سکول نه واپس راځي او د فضولیاتو نه او د فالتو ګرځېدو نه نو زما د نظر د لاندې دی نو مطلب مې دا دی چې بې ځایه ونه ګرځي او نه مطلب خراب شي حالات خراب او زما ټولو والدینو ته دا خواست دی چې خپل بچی دی دغسې که په خپله ورته کار نه یاد بل سره دی کښېنئ د نظر نه دی لاندې ساتي په سټډي دی وله سوچ کوي نو هوم ورک دی وله سوچ کوي ټایم یې نه خرابېږي هنر به هم یادېږي او تعلیم به هم کېږي نور چې کوم کیمیاګران دي نو د هغوی لپاره تاسو نو زمونږ ورونه دي بس چمیاران خو زمونږ ورونه دي او بس خپل بچي دي هغې هم د ځان سره کښېنوي څنګه چې ما کښېنولی او خپل هنر دې ښه په خوشحالۍ سره په خوشو سه کوي دې کسب ته کتل سپک پکار دي نه درون پکار دي الکاسب حبیب الله په حدیث کې راځي الکاسب حبیب الله هر کسبګر د الله تعالی دوست کېدلی شي بالکل جی تاسو د عمرزاده خبرې واورېدې په پن او پنکار کې د باجوړ ټایم په بل پروګرام پورې فیاض خان له ورکې اجازت چرته میر خان آباد او خوشحاله اوسئ